أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. सूरत अल-बकरा आयत नंबर 163 में इन्ने फी खल्क़िस समावाति आयत नंबर 164 दा आयत करीमा दा दिसने विच मुंगा कभी आयत बांधी दर शांति मुरूरी को और तिलावत को या लफ्ज़ी तर्जुमाओं को या दुआओं को कभी आयत करीमा की अल्लाह जल्ल शानुहु मंगलता से और तूल इंसानानुता द फिक्र और द तदब्बर दावत रा करे चे जमा बंदियानो तासु जमा पदी पैदा करी कायनात की और जमा पदी मखलूकात की और जमा पदी जहान की तासु जवन तेरवई जिंदगी तेरवई मुद्दा से जवन न तेरवई लकसरंगी के हैवानात जनावर बहाइम जिंदगी तेरे जिगत दागी अकल फिक्र दागी न महरूम दी यो हैवान जनावर तो दागन तपूफी कि तब सुर पाराकार के देशी ऐन मुमकिन है चाह पर जवाब की कागत के जवाब दवर कौनो कुदरत मिला उसी मुआवजा पर जवाब के दावे कि ज़कार दलील पारा को मचखरा को हैवान में तपूफ जनावर में तो तपूफ इसी होगा तब जवाब दवर कौनो जब और क्रीश मुआवजी कार्ज का कोमा कि खुराक हुक्मा तो खुराक दूसरे दपारा के दपारा दबी चिकार हुक्म बस और जुदा खबर है कि हर ये हैवान बल्कि हर ये मखलूक अकद अल्लाह और जिक्र की मशगूल दे तो द हैवानात और द जनावरों अगर ज़ाहिरी के कम हालात और पोजीशन दे उम्दा हसी अल्लाह जल्ल शानुहु कभी आयत करीमा की हम बोलता से कुल इंसानानुता द फिक्र और द अकल और द दिमाग और द इस्तेमाल दावत रा करे कि द अकल और द फिक्र नकार वाखले द आसमानी तवगुरे इज़्म की तवगुरे द आसमानी और जिस्म को पैदाइश की द अल्लाह जल्ल शानुहु द कुदरत द अल्लाह द तौहीद लीले नखिबी लीले दलाइल बल्कि दाखो आसमान में इज़्म की दी द जर्रा हर चीज की फी कुल्ल शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिद हर जर्रा
د دې کائنات او د دې دنیا هر ذره دا د الله د قدرت او د الله د توحید یو لوی دلیل دی انقلابات جہاں واعظ رب حصولو ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم د دنیا دا انقلابات د شپو او د ورځو دا اختلاف کله ګرمي کله یخني او کله چې دینو معتدل موسم کله ورځ کله شپه دا انقلابات او کا دا هواګانو دا نظام دا انقلابات دا په خپل حال سره دا دعوت ورکوي چې نورې انسانانو په دې انقلاباتو کې یو لوی سبق پروت دی یو لوی علم پروت دی سبق د دې خبره پروت دی چې د دې کائناتو په ذریعه سره ته الله ته ورسي ځکه خلک وایي چې کچره د دې ځمکې او د اسمان او د دې مخلوقاتو نه علاوه نور څه پیغمبران نه وي کتابونه نه وي نور څه چې دغه د څومره اسباب دي د انسان د تربیت او د اصلاح د یو څه نه او د ځمکې او د اسمان د دې کائناتو دا کافي دي د انسان د پاره چې د دې په ذریعه سره انسان هغه الله ته ورسي نو الله رب العزت په دې آیت کریمه کې موږ او تاسو ته عام طور سره موږ د قران پاک درس یا ترجمه هغه وایو یا اورو یو بصریات غو جوړ شوی دی کنه چې مولا صاحب هغه درس کوي او ترجمه کوي او بیا دا ورستو ډېر ښه درس شو ډېر بد دعا او خبره نه الله جل شانو خاص کر په دې آیت کریمه کې د وخت اخلو په دې کې له غور او فکر کوو چې الله رب العزت په دې آیت کریمه کې موږ تاسو ته دعوت را کړو د فکر دعوت را کړو دې خبرې چې د اسمانونو او د ځمکو په دې تخلیق غور او فکر او د غور او فکر د نتیجې دي یو نتیجه خدا ده چې انسان د دې کائنات او د ځمکو او د اسمان او د دې وجود او د دې خزانو استفاده وکړي الله رب العزت ډېر لوی خزانه ډېر لوی معادن ډېر لوی اسباب د معیشت هغه د ځمکو او د اسمان په دې خور کړی انسان په دې کې فکر وکړي سوچ او فکر وکړي او د دې کائنات استفاده وکړي الله رب العزت دا کائنات زموږ ستاسو لپاره د انسان لپاره پیدا کړي او چې عقل او فکر په استعمال او دا شان دي بے عقل او بے فکر ژوندۍ نه تیر نه دي او د دې کائنات او د ځمکې او د اسمان او د ذره او د شپې په اختلاف کې دا لس سيزونه دي لس انعامات دي الله رب العزت په دې آیت کریمه کې دا ذکر کړی د دې شینې کې د فکر د کولو چې کوم بنیادی غرض او مقصد دا دی چې انسان په دې کې فکر وکړي او د الله معرفت حاصل الله تعالی د اوبو یو ګلاس د پل یو ګلاس دا لوی واعظ دی لوی مبلغ دی چې انسان فکر وکړي په بار صورت لس سيزونه الله جل شانه لس انعامات اغا او لس مخلوقات دا ذکر الله په دې آیت کریمه کې کړی او بیا الله جل شانه اخر کې فرمایلی دي لآیات لقوم يعقلون دې لسو سيزونه کې نور نخدي د الله د قدرت د الله د توحید د هغه خلقو لپاره چې کوم خلق د عقل نه کار اخلي کوم خلق د ډیر لوی عمل د فکر په کائنات کې فکر او چې تول په د الله په مخلوق کې د پاره د دې چې د دې مخلوق نه د خالق معرفت حاصل شي او د خالق سره تعلق پیدا شي دا یو لوی عمل دی دیو جن فرمای چې لږ ساعت په دې کائنات کې فکر کول دا د ډیر عبادتونو نه ډیر زیات غوړه ځکه چې ظاهري چې کوم عبادت دي هغه د هغه ظاهري ډانچه ده ابو کې کنه دي یو سورته نفل وږي یو سورته چې دینو سروجي نصیبه وو ساتي لیکن فکر او عقل چې د الله په
کائنات کې ځمکه او اسمان ورځ او شپه کشتۍ هواګانو دا کنه دي او د وریځو په تخلیق کې او د کائناتو په دې منافع کې انسان فکر کوي د لږ ساعت فکر سره دې مجبور شي چې فتبارك الله احسن الخالقين ربنا ما خلقت هذا باطلا الله د کائناتو هیڅ یو شی تا عبس نه پیدا کړي نو زه چې زه د دې کائناتو د یو شاهزاده په شان دی نو زما د ژوند څخه راځي د کائناتو ذره الله عبس او بے فائدې نه پیدا کړي یو غر الله عبس او بے فائدې نه په هر یو شیء کې الله جل شانه هزارها فواید پیدا کړی دي او هر یو شیء د کائناتو هغه خپل ډیوټي پوره کوي خپل کار پوره کوي نو زما څه غواړي زما څه مقصد د بار صورت د لغت تمهید په تور باندې داسې مختصر باندې خبره مې تاسو ته وکړه دغه منظر کې دا موږ د دې آیت ان شاء الله ترجمه کوو او درس هم کوو الله دې توفیق راکړي یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.